سوچ صورت علم نشرح لکه صدرک د پوره صورت دا وی د صورت سره دوستی وکي. فرمایي چې الله پاک د انسان ته بغیر د غوښتلو د انسان کم حاجت دی ولې پوره کوي، بغیر د غوښتلو د انسان کم مشکل دی دا ولې ختموي. یاد ساتئ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته الله پاک وی ستا زړه دا به کولاو کوم، ستا سینه کولاو کوم. نن هم چې کوم بنده د وظیفه کوي الله پاک بوله زړه کولاوي، الله پاک بوله سینه محترم دا کولاوي. څومره بند کارونه دي دغه ټول بند کارونه به الله پاک د انسان له کولاوي، لارې به د الله پاک کولاوي، بندې لارې مشکلات چې څومره مخته راځي دا به الله پاک ختموي. حاجتونه څومره به کېږي الله پاک به حاجتونه د پوره کوي. او صورت علم نشرح لکه صدره چې کوم صورت دی ټول د زړه څونه بیماریان دي د هغې دپاره انتهایي مفید دی، د هغې دپاره انتهایي پاورفل دی محترم. دغه رنګې یاداشت د چا کمزورې وي او صورت الانشراح سره دوستي وکړي او دا صورت بار بار وی 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 فرمایي چې دومره زړې زړې خبرې ورته الله پاک رایادې کړي انسان په وهم ګمان کې نه وي. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه شوله دا د صورت الانشراح شوله. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دا محترم سورة الانشراح دیتے ویل کیږي. دې کې الله پاک وایي د هر تکلیف نه بعد اساني زه انسان ته ورکوم. لکه تم اساني غواړي، تکلیف نه نجات غواړي، مشکل نه نجات غواړي، نو همدا وظیفه نن ستا انتظار کوي چې ته ما وکړه زه به ستا هر حاجت دا پوره کړم. راځئ محترمو د سورة الانشراح سره دوستي وکړو. چې کله مو سره موږ دوستي وکړله الله پاک موږ او تاسو ته بندې لارې در وکړلوي. کاروبار خراب دی نه چلیږي بند دی اب الله پاک روان نه، کاروبار نشته دی الله پاک به شته کېدله محترم، حافظه د کار نه کوي، خبرې د نه هېرېږي. نو سورة الانشراح دا وظیفه د شروع کړه انشاءالله العزیز، یو خبره هم تانه به نه هېرېږي. د وظیفې د ښودو نه مخکې کومو کسانو دعا دپاره درخواست کړی په شریک ورته دعا وکړئ او تاسو کو ځان لپاره خاص دعا کوئ نو کمنټ کې خپله مسله د خامخا دا ولیکئ. یا الله څومره کسان دي د هغوی څومره مسایل دي دا ختم کړه، څومره د خلکو پریشانیانې دي ربه تعلیم بذات الصدور ته د پته ده د کوم چا کومه مسله ده ربه دغه مسلې ول ختمې کړه. څومره بندګان دي او د هغوی حاجتونه دي نه پوره کېږي ربه د هر چا حاجات د پوره کړه. څومره کسانه داسې دي چې د هغوی کاروبار نشته ربه کاروبار ورکوله، د چا شته کاروبار هغوی له کاروبار روان کې مخ په ترقۍ کې څوک سم د نه غواړي ربه هغوی له د هغوی حاجتونه د پوره کړه. امین ثم امین. نن چې محترمه کومه وظیفه ده نو تاسو به یویشت پېرې درود نو تاسو به یویشت پېرې درود ابراهیم ووایئ کوم چې د مانځه والا درود شریف دی ومې بیا به د هغې نه بعد تاسو 314 پېرې دا به سورة الانشراح ووایئ الم نشرح لک صدرک ومې بیا به د هغې نه بعد یویشت پېرې د مانځه والا درود شریف دا به ووایئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې او بیا به د هغې نه بعد تاسو دعا وکړئ انشاءالله چې سم به دعا کې وکړل سم به کې ویلي دا به لازما قبلیږي. الله پاک مو خوشحاله
آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.